د مجردو چې کوم بابونه تیر شو د هغې خاصیات یې درته بیان کړو. اوس درته خاصیات د مزیدو بیانوي. نو د مزیدو په دې کې دا باب افعال مقدم کو. نو د دې یو وجه دا ده چې په دې کې زیادت د معنا دپاره په اول کې راغلی دی او هغه الف دی. زیادت د معنا دپاره په اول کې راغلی دی او هغه الف دی. ټیک شوه؟ او څومره خاصیات چې د باب افعال دي نو هغه د دغې حمزې نه جوړ دي، د دغې الف نه جوړ دي. په خبر پوه شئ؟ موږ ته الف وایو خو دا حمزه ده. دا څه ده؟ حمزه د اصل الفو. نو ځکه ورته موږ الف کله ووایو کله ورته حمزه ووایو. نو په دې باندې مه خفه کېږه چې هلکه دا الف دی که دا حمزه ده. د ملا خو موږ په دوه کې اریان کړو، دا الف هم دی او دا حمزه هم ده. کله چې دی پیدا شو نو الف و، کله چې دی پیدا شو نو الف و. خو چې تا رو 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 تربیت ته وله وکړه نو حمزه ته جوړه شو، پتلون دې ورته واغوسته او سکول ته دې بوتو. خبره پوه شوې؟ دا باب افعال د دې اولنې خاصیت تعدیت ته او دویم خاصیت تصویر دی. خاصیت د تعدیت، دا تعدیت په دوه قسمه باندې دی. یو تعدیت عامه دی او بل تعدیت خاصه دی. تعدیت عامه دی ته ویلی کیږي تجاوز الفعل عن الفاعل ووقوعه على المفعول. تجاوز کول د فاعل دی، د فعل دی د فاعل نه، او واقع کېدل دی په مفعول باندې. نو دا په هر متعدی باب کې کیږي، که د مجرد وي او که هغه د مزید وي. د مجرد وي لکه نصوره ینصرو، ناصر اسم فاعل دی او منصور د دې نه اسم مفعول راغلی دی. نو چې نصوره ینصرو شي نصوره، نو ناصر نه صدور د نصرت راغلی دی، واقع شوی دی په منصور باندې، په مفعول باندې واقع شوی دی. خیال کې مراله؟ یعنی هغه ستا نصرت هغه ته رسېدلی دی. یا تبلیغ جومات راغی، هغه بل جومات کې دی، ته د دې ځای نه روان شي، ته ناصرې. صحیح؟ ته ناصرې او ستا دا عمل نصرت دی، او چې هغوی ته ورسېدې نو هغه منصور شو، هغه منصور شو. او که غلطي دې کړې وه او یو شپږ درزنه دې ورله مالټې وړې وې، څو شپږ درزنه دې وله مالټې وړې وې، یا دې ورله چې کوم دی کینوان وړي وو، یا دې وله یو 15 کیلو چې کوم دی امرود وړي وو. خدای دې نه کي خو کاسې وکړي. خیال کې راځي؟ نو دا د نصرت اظهار شو. دا د نصرت څه شو؟ اظهار شو د نصرت. په مسله باندې پوه شوې؟ دا ښه خبره ده. وایي سړی چې د بل چا ځای ته ځي او د ده وس کېږي نو تحفه دې وله یوسي. تحفه دې وله لږه دي خو تحفه دي، پیاز دي خو په نیاز دي. خیال کې م راځي؟ چې وس یې نه کېږي نو خیر دی، په هغې باندې مجرم نه دی، په هغې ګناهګار نه دی. او بیا چې تا ته چا تحفه راوړه نو ښه دا ده چې ته هغه له دا تحفې څه نه څه جواب ورکړي، څه نه څه بدل ورکړي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خبره باندې پوه شوې؟ نو رسول الله مبارک ته چې بچا تحفه راوړه، د دې بانډې یو سړی و، نو هغه به 2-3 ورځې پس بازار ته سبزیانې راوړي. سبزیانې به یې کرلې نو مکې مکرمې ته به یې سبزي راوړه. مکه مکرمه خو وچه ده
هلته خو اوبه نشته سبزیانې نه کېږي، نو هغه به د بانډې نه د 15-20 کیلومیټرو نه بار بیا اوبه شته، نو هغې ځای نه به یې سبزیانې راوړې، نو هغه سبزو کې به یې څه لږه سبزي چې څه به د هغه خوښ وو هغه به یې رسول الله مبارک ته راوړي. کله بادرنګ راوړي، کله ټیپر راوړي، کله بل څه شی، کله میوه. رسول الله مبارک به هغه له د هغې څه عوض وبدله، هغه به ته ډېر په ادب او احترام او په مینه او په محبت باندې واغستل چې هلکه دا د 20 کیلومیټرو نه راوړي، وګوره ورته مال یې تحفه راوړې ده. نو تحفه به مثال په طور د 10 روپو وه او رسول الله مبارک به ورله په عوض کې 20 روپۍ ورکړي، د 20 روپو څیز به یې چې کبنیان ورله ورکړي. تاسو خیال ته راله؟ یو ځل یې هغه راغلی و بازار کې ولاړو هغه خپلې سبزۍ ته، رسول الله مبارک د شا نه راغی غلی او غېږې ته چاپېره کړه او په داسې طریقه چې دا مخ د هغه دې خوا ګرځي راګرځي نه، دی ورته چغ وایي مړه پرېمې ده څه کوې، زه خپله سبزي خرڅوم پرېمې ده، خبره پوه شوې. نو چا ورته وي دا خو رسول الله مبارک دی، بس دا بیا ده ورپسې ځان جوخ کړ او دا خپله شای د رسول الله مبارک په سینه پورې ملګله. څنګه چې یوه خبره خفه شي دې خبرو ته سړی چې خدایه دا خو زه خو د دغې اهل نه وم، زه خو د دغې اهل، ځکه چې په دې مردانه زمانه کې خدای پیدا کړی یم د فتنو و فساداتو په زمانه، دا څونه ښکلی خلک و، رسول الله مبارک ورپسې خپله سینه مږي. اوهو تاسو خیال ته راځي؟ خیر به هرحال اوس نورې قصې ته نشم کولی، بیا به ملاقاریږي. نو تعدیت تجاوز الفعل یا ضربه مثال والا، نو ضارب نه ضرب عدول کړي، تجاوز کړي په مضروب باندې چې کوم دی نو واقع شوی دی، نو ضربه یې نو دا تعدیت دی. او کوم تعدیت چې خاصه تعدیت دی چې هغه د باب افعال دی، نو د هغې معنا دا ده چې اولنۍ معنا ده ان یتضمن الافعال معنى الجعل، متضمن کېدل د باب افعال دی معنا د جعل لره. دا جعل مونږ مصدر وایو، یعنی جعل یجعلو، د جعل نه مراد څه شی دی؟ جعل یجعلو، که ماضي و نو جعل او که مضارع و نو یجعلو، که مضارع و نو یجعلو، متضمن کېدل د باب افعال دی معنا د جعل لره. ان یتضمن الافعال، ان یتضمن الافعال معنى الجعل، دې ته به لږ سوچ کې، دلته کې به لږ غوندې په دې کې د مخکې نه لږ وضاحت وي، ځکه چې دا خاصیت بیا بل ځای کې نشته. نو چې نشته نو دې ته به غوږونه غواړې، خیال کې م راځي چې ذهن کې دې دا خبره کینی، پوه شوې مطلب باندې. ان یتضمن الافعال معنى الجعل، دا یو چې متضمن کېدل د باب افعال دی معنا د جعل لره. او دویمه معنا یې کوي د تعدیت چې ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی، ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی، مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې، معلوم مفعول د پاره د جعل په معنا کې. دې ټکي ته خیال وکړه، ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی، ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی، مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې. دا خو تا ترجمه وکړه، دا خو تا تعریف وکړو، اوس مثال ووایه نو تا ته به دا پته ولګي. لکه دلته مثال ویلی خرج زیدون، خرج، دا خرج اصل فعل دی. اصل فعل چاته وایي؟ مجردو ته. اصل فعل چاته وایي؟ دلته چې مونږ اصل فعل ذکر کوو نو مراد به ترې څوک یې لکه مجرد وایي، خیال کې راغله. او باب افعال خو باب افعال دی نو، او دا زیدون د اصل فعل فاعل دی. اوس چې ته ولګېدې او دا خرجه دی باب افعال ته نقل که، نو د خرجه نه اخرجه جوړ شو، د خرجه نه دا کم د خرجه چې فاعلو دا به اوس مفعول شي، دا اوس او فاعل به ولا د بل ځای نه راپټ کړي، خیال کې راغله. نو د دې تعبیر به وکړي اخرجتو زیدن، اخرجتو زیدن، خرج زیدون،
زید په خپله باندې د کوټې نه ووت خیال کې راله او چې کله تا باب افعال ته نقل که نو تا ووی چې اخرجتو زیدن زید ما خارج که مطلب دا چې ما ورته ووی چې هلکه ته وزه د دې کمرې نه مثلا وزه د دې کمرې نه ورانه یې کړی دی سبق ته غوږ نږدي ترخونه ګرئ په خبره باندې پوه شوې نو زما په سبق کې دې څوک نه که خیري خبره پوه شوې په 2 کاله کې ما یو طالب هم چېرته په کافیه او شافیه او په شرجاني او په نورانوار او هدایه او په دغه کې چې کوم دی په مختصر المعانی په دې کې مې یو طالب هم داسې نه دی لیدلی چې هغه سبق ته غوږ نه دی ښودلی ځکه چې زه کم کتاب ته ګورم او زیات تاسو ته ګورم زه کم کتاب ته ګورم او زیات طالبانو ته ګورم ځکه د طالبانو ته په کتلو کې ثواب دی طالبانو ته په کتلو کې ثواب دی دا زه نه وایم ښه دا رسول الله مبارک وایي وایي څوک چې د یو عالم ملاقات له لاړ شي هېڅ غرض یې نشته دی مسلې زده کول له ترې نه دی تللی خو ملاقات له یې تللی څه له یې تللی لاله ملاقات له او هغه ته یې وکتل نو د 1000 جنازو ثواب الله ورکوي سبحان الله در من بد راځي او د 1000 بیمار پرسو الله اجر ورکوي او 1000 ورله الله نیکۍ ورکوي او 1000 بدۍ عمل نامې نه ډیلیټ کوي ګوره د عالم په ناسته کې دومره کمال دی او چې لا څه دې زده کړه نو دغه پې لابیه ده په خبره پوه شوې چې څه دې زده کړه دغه دې لابیه ده نو زه څه چل کومه زه دې طلباو ته اخوا دې خوا ګورم کتاب ته یو ټکي ته وګورم او بیا نور تا ته ګورم په خبره باندې پوه شوې او که ته پې خفه کېږي که دغه دی دا که ښکلو ته کتل چېرته ګناه وي نو لاس مې شاته وتړه مجرم یم سزا را په خبره پوه شوې نو تاسو خو ښکلي یئ که نه نه یې ښکلي ویو که نه د شو د بړ بوک زامنونو دونه خو وایې که نه سړیه تاسو خیال ته راځي ما تاسو ته مخکې وي چې یو زما او ستا د ذهن ښکلیوالی دی یو د شریعت ښکلیوالی دی یو هغه معیار د ښکلیوالي دی چې شریعت مقرر کړی دی یو زما او ستا ښکلیوالی دی چې د چونې بوتي نو دا به ښایسته خبره پوه شي د چونې په بوت باندې څه کوي او یا چې کمدیانو دې ځای باندې دغه کړی نو پړونی په دې ځای دا به ښایسته دا خاصې د جړۍ ماسخوته ني خبره باندې پوه شو به هر حال څه خبره مې درته کوله لانجه دې راته جوړه کړه چې ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې یعنی باب افعال ته چې نقل کړه دغه فاعل به اوس مفعول شي نو فاعل به ولا بیا بل څوک راوباسي که نه د مفعول دپاره خو فاعلي که نه مفعول خو بغیر د فاعل نه راځي که نه نو ته به ووایې اخرجتو دا تو ضمیر دی ورته اخرجتو زیدن زید می خارج که زید می د کمرې نه راوخ که بل مقصد دپاره دا زورنه وغیره خو پکې ته ما خبر راوکړله اخرجتو زیدن زید می چې کوم دی نو خارج که او که لږ نور وضاحت ورته کې نو بیا به دا ووایې چې جعلت زیدن خارجا جعلت زیدن او می ګرځو زید خارج نو رجع د دواړو یو ته خو الفاظ بدل شو یو تیغ نه ده بل طبخې دی مطلب یو دی یو تیغ نه ده یو طبخې دی خو مطلب مصداق یو دی یو تاوی چې اخرجتو زیدن زید می خارج کو زید می باروخ کو او دویم تاول کې ویلیو چې ان یتضمن معنی الجعل باب افعال متضمن شي معنا د جعل لره لہذا دا غي چې کوم دی کومه معنا ته کې نو بیا به تعبیر ته کې نو بیا به داسې تعبیر کې چې جعلت زیدن خارجا جعلت زیدن خارجا تا ته بل کتاب کې جلسه ویلیو څه ته ویلیو جلسه زیدونه ته ویلیو کني ویلی وینا تا نو سیر دی نو الته تماري اجلست زیدن
د جلسه زیدون معنا دا چې په خپله کېناست، په خپله کېناست. او د اجلستو زیدن معنا دا چې ما ورته ووي کېنه، ما ورته ووي کېنه، یا هغه نه کېناست نو د دې مرۍ نه مې ونیو چې کېنې که نه کېنې شو د بړبوک زوی ځای ته هم کېنه او ته نه کېنې. خیال کې راله؟ نو دا په زور کېنول ضروري نه دي، دا تماسې مزاح وکړو، په زور کېنول یعنې هغه د هغه اعزاز دې وکړو. پرون موږ یو ځای کې وو، نو موږ په صوفه کې کېناستو، نو یو کس نه ولاړ و، ما ورته ناسته په خیال شه هلکه ملا کېنه که نه، نو هغه نه کېناسته د دې وجې نه چې دا د دې ملا بې ادبي ده چې زم دلته په کرسۍ کې ناست یم او دیم په کرسۍ کې ناست، مې کېنه خو هر شی د شو د بړبوک زوی نشته کېناست. خبره باندې پوه شو؟ هغه باندې ادب غالب و، ادب باندې څه؟ ادب پې غالب و. ما ته یو سړي وي یاره وی تاسو دا سیاسي مولیان نه یم، زه سیاسي مولیان نه یم خو ښه خبره کوه خیر دی ده، وی تاسو دا سیاسي مولیان وی دغلته کې 2000 کسان راغونډ شو، دا چغې مو جوړې کړي او زنده باد او مرتباد او لاسونه مو وایي اواز هم پکې بوخ شي په زنده باد باندې، شي که نه شي؟ او په ډمانو باندې پکې دغه هم شیندي هغه زنده باد والا لوټونه هم پکې شیندي. دغلته یو دی شامي روز وی هغه چې کوم دی په ډم باندې لوټونه شیندل، وی دا خو زه په ځان پوه نه شوم، دا په ځان پوه نه شوم، په خبره باندې پوه شوې. نو هغه او وی یاره دی تبلیغ له چې خلک لاړ شي، وی په لکونو باندې خلک خاموشه خاموشي لوړ والا ملا ولاړ لوړ یو سړی که نه، وی بس په خلک هم په خاموشۍ ځي، هم په خاموشۍ ولاړي، بیان هم په خاموشۍ. نو مې ته جاهل یې که نه، ته پوهېږې نه که نه، دلته عشق غالب دی هلته ادب غالب دی، دلته څه چې عشق غالب دی هلته ادب غالب. د تصوف مقام ته راشه، د تصوف مجلس ته راشه، دلته ادب غالب دی. نو دلته به چې کوم دی مرید غلی ناستی، خاموش به ناستی، کشه کړه به نه کوي. د صحابو نه دا خبره منقول ده چې یو صحابي به راغی د آدابو نه به نه خبر، نبي علیه الصلاة والسلام تپوس به من فیکم محمد، هغه ځنې به یې چغه کړه تاسو که لکه محمد څوک دی؟ هغه صحابو ته وي هذا الابیض، دا ښکلی چې ناست دی دا محمد صلی الله علیه وسلم دی. اشنا کېناست په جومات کې میتیازې کول، جومات کې میتیازې کولې صحابه جومات پرې جومات نبي اسلام پرېږدي ښه په قلاره یې میتیازې وکړې، بیا پاسې دلته اودس وکړه، راغی مونځ یې وکړو 2 رکعات، خدای ما وبخي او محمد علیه السلام وبخي او دا نور وبخي، خدای ما وبخي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد، خدای ما وبخي نبی علیه السلام وبخي او دا نور مبخي. نبی علیه السلام ورته ویل چې تعثرت تا خو هغه د الله دا خور رحمت راغونډ کړ ټول وبخي، وایي ولې دوی ما ته دغه میتیازونه یې منې کوله، تا خو وایي چې میتیاز خیال کې راځي. صحابه او د نبي علیه السلام داسې خاص خبر نه ورشي، ځینې خاور لر کړي او 1-2 بالټي اوبه پرې واچوئ بس پاک بشي. اوس که دی د میتیازو نه منې کوي، دې کې نکته ده، اوس پکې حکما او ډاکټران نکته جوړي چې میتیاز یې درلې او شروع دې کړي، بیا په دې نیمه کې بندی نه ښه، دا ټوټۍ به په نیمه کې نه بندی، دا به نقصان جوړوي، دا سوزاک یو بیماري د هغه جوړوي، د معدې الف د مثانې چې کوم دی زخم جوړوي، د مثانې زخم جوړوي. یو چې میتیاز یې درلې نو ټینګې به نه زر ځه او کوې، یو چې د شروع کړي نو بندی به نه. نو نبي اسلام خو حکیم وکړه، نو وایي چې پرېږده چې دا میتیاز یې دی وکړي، اوس دی خو ناپویه دی. نو چې دغه سړی به مجلس ته راغی او کې به ناسته او چې رسول الله مبارک به لاړې توکلې، نو صحابه به زر په لاس د هغې نه کرکه چا نه کوله ځکه خوشبویه وي، او د رسول الله مبارک چې ده به وکتل دې بانډجي سړي، بس بیا به دی هم غلی، هلکه دا خو څه بل شانې چل دی، دا خو ناشنا خبرې دي، دا خبرې وه. او بیا به مجلس کې نو دغلته کې به په مجلس کې دی غلی ناست، ټول صحابه به غلي ناستو، د یو سوال ضرورت به نه به یې کوو، یو سوال ضرورت به نه به یې کوو، دقه صحابه به خو چې میدان جهاد ته ولاړل بیا به دا ټوپونه او دا چغې او دا ناره تکبیر دا به وي. دلته ادب غالب و هلته عشق غالب و. نمونې موږ سره شته دی که نه یار؟ هلته یو ابو دجانه یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه،
کجورې خوړې او میدان احد کې نو چې دا یو دوه درې کجورې وخوړې که نه هغه هلته وشغولې او داسې تکبرانه انداز باندې روان شو تکبرانه انداز باندې دا ټوپونه وایي او دا لتې وایي او دا توره نیغه نیغه کوي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا چال الله پاک ته په بل ځای کې ډېر زیات ناخوښه دی خو په میدان جهاد کې ورته د ابو دجانه دا چال انتهایی محبوب دی تاسو خیال ته راغی دا هغه زنده‌باد او مرده‌باد دی دا هغه زنده‌باد او مرده‌باد دی په خبره باندې پوه شوې دا نعره تکبیر هغوی ویلی دی که نه دی ویلی خو چې نعره تکبیر به یې که نو د کسرا په بنګلو کې به زلزل راغی نعره تکبیر الله اکبر همدغه صحابه دي چې روان دي فارس ایران عراق علاقې ته دې ته روان دي منځ کې دریاب راغی هغې باندې د دغه پولو د کشتو نو هغه هغوی وشلو نو کشتۍ خو لاړې وتښتېدې که نه پړي ته وشلول نو دا جنگ قادسیه دی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د هغې دغه دی دا ملا دی امیر دی نو هغه ویل چې یاده که موږ هم د الله مخلوق د اسونه هم د الله مخلوق دا اوبه هم د الله مخلوق او موږ روان یو د دین محمدي د ارتقا دپاره او د هغې د جهاد دپاره روان یو راځئ په دې اوبو داسې ورځو هغې چې په اوبو ور دغه شو خپې پکې دننه نه ښخېدې اوبو ته الله د کلکې ګټې په شانتې کړې بس ټول صحابه هغه طرف ته چې ایرانیان وکتل چغې کوي دیوان آمدن دیوان آمدن پیریان راله دا خو په اوبو کې ډوبېږي نه دوه خپلې دوه پردې او زه چې تښتو فرار होने में कामयाब हो गए او څونه مالي غنیمت چې ورته پاتې شه مولیانو په اسونو اوښانو رابار کو بې ډزه بې ډوزه مدینې منورې ته به دا مال راغی تاسو خیال ته راله دا څه دا د نعره تکبیر زور دا د نعره تکبیر زور په خبره پوه شي موږ یې څه کړو پوه شو که پوه نه شوې که نه پوهېږي نو معذر الله مه خرابوه ښه دا د تعدیت یاد وساته لاله د تعدیت درې قسمونه دي یو هغه چې په مجردو کې یو ملا یو باب لازمی دی تا نقل که باب افعال ته نو متعدي شه لکه خرج زیدون جلس زیدون نقل دی که باب افعال ته نو اخرج زیدون اخرجت زیدن او اجلست زیدن ټیک شو یو ته متعدي شو کله به داسې وي چې دوو ته به متعدي وي څه شی دوو په مجردو کې به یو ته متعدي او په مزیدو کې به چې کوم دی هغه متعدي چې کوم دی دوو ته یي په خبره باندې پوه شوې لکه د هغې مثال ووایه اخرجته دویم احفرتو حفر یحفرو دا په مجردو کې چې کوم دی نو یو ته متعدي دی حفرتو نهرن حفرتو بیرن حفرتو بیرن کویه مې وکنسته نیر مې وکنسته خو چې باب افعال ته دې نقل که دوو ته نو بیا به احفرته نهرن دته مې ووي چې نیر وکنه احفرته بیرن دته مې ووي چې کویه وکنه نو دوو مولیانو ته متعدي شي په مجردو کې یو ته په مزیدو کې باب افعال کې دوو ته متعدي شو او کله کله به داسې چې په دې دغه کې به چې کوم دی دوو ته متعدي مجردو کې او باب افعال ته نقل که نو بیا به دریو ته متعدي شي لکه وی علمت زیدن فاضلا علمت زیدن فاضلا دا علمتو دیتا افعال قلوبنا یو فعل وی افعال قلوب دا دو مفعول غواړي علمت زیدن فاضلا زه عالم شما په زید باندې یعنی داغه په فضیلت باندې چې هغه زید هلکه سکالې فاضل شو او پټکې ورته وتړه ملاتې نه جوړ شو په خبره باندې پوه شوې اوس به 3 میاشتو کې چې کوم دی افتاء وکړي او ټولې فتوې به غلطې ورکوي دونه قابل سړی ته جوړ شو تاسو خیال ته راځي که نه 100 میاشتو کې به 3 میاشتو کې په خبره باندې پوه زموږ دې کلي کې یو کس دی نو هغه افتاء کړې ده نو افتاء یې څنګه کړې ده 2 میاشتې به په کلي کې تېر کړې بیا به لاړ هلته به 2 ورځې تېر کړې بیا به راغې بیا به میاشت په کلي کې ده
هلکه دا څنګه افتا ده یار دا څنګه مونږ خو 8 کاله د حضرت مفتی صاحب سره په دارالافتا کې تیر کړي 8 کاله مسلسل د جمعې د ورځې قضایي پکې راغلی ده او د جمعې ورځ خو هسې هم چوټي 8 کاله مو تیر کړي مونږ ځان ته مفتی نه لیکو او نه فتوا په لیکلو کې ورکو نه فتوا حالانکه زما د لاس لیکلي فتوې په دارالعلوم شیرګل کې چې کمنیانو بې شماره به پرتي خبره باندې پوه شوې زما د لاس لیکلي فتوې دا شته دی پکې خو ما ځان ته نه مفتي ویلی نه مفتي ځان ته ویم جنکۍ راته مفتي صاحب وایي ته وایي مفتي صاحب راته وایي څوک راته کاري صاحب وایي څوک راته کاري صاحب وایي څوک راته امیر صاحب وایي څوک راته شیخ صاحب وایي خبره پوه شوې څوک راته استاجي وایي زما ډېر شی نومونه دي زما ډېر شی نومونه نو حفرت علمت زیدا فاضلا دو راغله که نه دو مفعول راغله که نه اوس دا نقل که باب افعال ته نو ته ووایه اعلمت زیدا فاضلا اعلمته هو ضمیر به ورسره یو سیوا چې کوم دی نو ملګری کې نو اعلمته زیدا بل سړی مې خبردار که دی مې خبردار که چې اعلمته ته مې خبر ورکه د څه شي زیدن فاضلا چې زید فاضل شو هلکه زید پټکی وتړه نو دلته درېو مفعول ته متوجه شو متعدي شو په دې خبره باندې پوه شوې دویم معنا خاصیت چې دی دا لا مونږ ختم کړی نه دی ښه خو د تصویر او د تعدیت به اوس یو بل سره مناسبت لټو نو تصویر اول معنا وکړه د تصویر معنا چې کوم دی نو دا ده چې ګرځول د فاعل د باب افعال دي مفعول خپل لره صاحب د مشتق منه د اصل فعل په دې خبره لږ پوه شوې یو ټکی پکې سیوا راغی ګرځول د فاعل د باب افعال دي مفعول خپل لره صاحب د مشتق منه د اصل فعل د مجردونه به نقل کې باب افعال ته خرج زیدون به نقل کې اخرجت خیال کې راله نو هلته به ته معنا دا وکړي صیرته ذا خروج یا صاحب خروج صیرته صاحب خروج دا سړی مې صاحب د خروج وګرځو صاحب د خروج نو چې کوم صاحب د خروج شي نو خارج شو که نه خو د تصویر معنا بدای او د تعدیت معنا به دغه بلی ښه نو د تصویر معنا به وکړي د تصویر معنا هغه دا ده چې ګرځول د فاعل د باب افعال دي مفعول خپل لره صاحب د مشتق منه د اصل فعل صاحب د مشتق منه د اصل فعل لکه د دې مثال هم دقه شو دا کوم مثال چې مخکې ووي که نه او بیا مې تا ته په هغې کې 3 مثالونه جوړ کړل چې په مجردو کې به یو ته متعدي نو په باب افعال کې به 2 ته شي او چې په مجردو کې 2 ته متعدي نو په باب افعال کې به 3 ته شي په خبره باندې پوه شوې دا مثالونه مې هم درته یاد دي شو وینا ښه یاد مې شو دقسې خبره او دا د تصویر مثالونه شو البته په دې تصویر او تعدیت کې عموم خصوص من وجهین دی اوس دا به پس دا څه شی شو منطق دی پکې شروع که نحوه دی شروع کړه دواړه پکې دي دی کې عموم خصوص من وجهین دی دا به څو مادي غواړي شپږ څو 3 یا صاحب خلک چې تاسو وایي موږ مرقات رانه هیر شوی دی خیال کې مرازي بل کاری په شرینګل کې راته یو ملا وایي زه ستا شاګرد یم مې ښه بابا نو ځکه چې هغه زما نه غټ بابا و مې تا ما نه څه کتابونه ویلي یو مې دنه مرقات ویلی دی یو مې دنه هدایت النحو ویلي ده یو مې دنه شافیه ویلي ده هلکه مې ته خو غټ مولا یې خیال کې مرازي نو مرقات سیر دی عموم خصوص څو مادي غواړي یوه ماده د اجتماع
یو مقام کې به تعدیت او تصویر دواړه جمعي. یوه ماده د افتراق صرف تعدیت به تصویر بنی، یو ماده چې کم دی نو هغه د افتراق چې تصویر به تعدیت بنی. دا کم امثله چې تا ووی نو دا هغه معنا هغه ماده چې کم دی نو د اجتماع ده چې تا ووی خرج زیدن اخرجته زیدن نو دې کې تعدیت هم راغی او دې کې تصویر هم راغی. دغه د تصویر معنا تا ما وکړه که نه چې صویرته زاد صاحب خوشابسي صاحب خروج، دا مولا مې صاحب د خروج وګرځو. او یوه ماده هغې چې کم دی نو هغه د افتراق ده، لکه ته وې ابصرت زیدن، ابصرت زیدن، نو د دې لپاره دا ویلی شي چې جعلته زیدن بصویرا، خو صویرتو زیدن ذا بصارتن یا صاحب بصارتن نشي ویلی. هغه مې بصویر وګرځو. څه مطلب؟ یعنی د هغه په سترګو پټۍ وي یا هغه ړوندو نو ما د لاسه ونیو لار مې ورته برابر کړه، نو دا داسې شوه لکه هغه ده چې تا بصارت چې کوم دی قوت ورکړه. نو قوت دې ورکړی نه دی خو تعاون دې ورسره وکړو. خو دا نشي ویلی چې صویرته ذا بصارتن، صویرته صاحب بصارتن، د سترګو مالک مې که، نو د سترګو مالک کولی نشي. چې الله ړوند کړی دی نو خدای به یې جوړوي او ته نشي جوړ، ته ول سترګې نشي، دی مالک د سترګو نشي ګرځولی، دی صاحب د سترګو چې کوم دی نو نشي ګرځولی. په خبره باندې پوه شوې؟ دا خاصیت دا چې کوم موږ تا ته ووایي چې دا لزوم نه دی، دا لزوم چې کومه دی فعل کله به لازمي راځي او هغلته یې درته ووایي چې متعدي راغلی دی. دا لازمي په دوه قسمه باندې دی، یو حقیقي دی یو اضافي دی. یو حقیقي دی یو اضافي دی. نو حقیقي خو هر سړی پیژني چې دا لکه جلسه زیدون دا، او کله هغه به چې کوم دی نو دغه وي دغه لازمي باب به چې کوم دی اضافي وي. اضافي دا مطلب چې یو لفظ دی هغه دریو ته متعدي دی بل دوو ته متعدي دی، نو دا دوو ته چې متعدي دی دا په نسبت د هغه دریو متعدیو ته لازمي دی په نسبت سره. دا دوو ته چې متعدي دی دا په نسبت سره دی یو ته چې متعدي دی، نو دا یو ته چې متعدي دی دی دا په نسبت سره هغه دوو ته لازمي دی. خبره باندې پوه شوې؟ دا اضافت و دا برشته. نو وی فرمایل خاصیت افعال تعدیت و تصویر است. خاصیت د باب افعال دا تعدیت او تصویر دی. په خبره باندې پوه شوې؟ نحو خرج زید واخرجته، اخرجت زیدن شو. وقد یلزمو او کله کله، قد دلته د تقلیل دپاره دی، کله کله دا باب لازمي راځي. کم باب راځي؟ باب افعال. دا کله کله چې کوم دی نو لازمي راځي ځکه چې د اصل خاصیت تعدیت دی، اصل خاصیت تعدیت دی. کله کله لازمي مستعملیږي. تاسو ته دا خبره ما کړې وه، مولا تپوس وکړي په وخت باندې نه کوي، بیا وروستو چې ماله چاپي شروع کړي نو بیا زه موبایل کې شی ګورم او هغه ما ته وایي چې دا دخله یدخلو دا مجرد دی که متعدي دی که لازمي دی. خبره پوه شوې؟ نو زه ورته وایم چې تپوس په دې جمع کې کوه چې دې ټولو ته پته لګي. دې ټولو ته پته مدخول لفظ مستعمل شوی دی، مدخول لفظ مستعمل شوی دی خو متعدي کېږي په با باندې مدخول بها. کله کله ورسره بها نه وي، کله ورسره با نه راغلي خو مقدرې. خبره پوه شوې؟ صحیح مقدرې من دخله کان آمنا. نو دلته کې متعدي، نو یو لفظ با یو باب متعدي مستعملیږي. دا د هغې ملا د خبرې جواب دی چې په دخله کې تپوس کړی. خیال کې مراله چې دلته کې رالی وقد یلزمو، دا د متعدي خاصیت د تعدیت دی خو کله کله لازمي راځي، کله کله لازمي. نحو احمد زیدن ای سواره ذا حمدن، سواره ذا حمدن د خاوند د حمد وګرځېده.
یا احمد زیدن، احمد زیدن، دا احمده دا د باب افعال صیغه ده. قال الحمد، هغه حمد وي، هغه حمد وي، نو مفعول به ته پکې ضرورت پاتې نشه. و تعریض، دریم خاصیت تعریض دی. دا تعریض د باب تفعیل مصدر دی. عرض و عرض و تعریض پیشکشی ته او وړاندې کولو ته ویلی کېږي. ای بردن فاعل چیزی را، وړل د فاعل دی مفعول خپل لره. چیزی نه څه مراد دی؟ مفعول خپل لره بمعرض مدلول ماخذ، هغه مقام د مشتق منه ته، هغه معنا د مشتق منه ته. موږ یې داسې تعریف کوو چې وړل د فاعل یا وړاندې کول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل لره مشتق منه د اصل فعل ته، یا د پاره د مشتق منه د اصل فعل، یا محل د مشتق منه د اصل فعل ته. دا درې واړه ټکي ځان سره یاد کا. وړاندې کول د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل لره مشتق منه د اصل فعل ته، یا د پاره د مشتق منه د اصل فعل، یا محل د مشتق منه د اصل فعل ته. دا محل د مشتق منه د اصل فعل موږ د دقه زیاده پاره وایو چې دا د کومه ترجمه با معرض مدلول ماخذ، محل د مشتق منه د اصل فعل ته. نو استاد هغه ویمه لکه ابعته، نحو ابعته څه شی دی؟ اباع یبیع، اباع یبیع اباعة، مشتق منه باع يبيع دی، اصل باع يبيع دی، او مشتق منه بيع دی، مشتق منه نو دی علاوله معنا وکړه چې دا فاعل لګېدلی دی، دا هو ضمیر دا د دې په ځای باندې اسم ظاهر راوړه. څه راوړه؟ کتاب راوړه، حمار راوړه. و ابعت الحمار، ابعت الكتابه، نو دا معنا شوه چې عرضت الكتابه للبيع، عرضت الكتابه بیع ته مې وړاندې کړ. دویمه معنا ابعت الكتابه عرضت الكتابه الى البيع، عرضت الكتابه الى البيع. الى البيع مطلب دا دی که نه؟ د للبيع مطلب خدا چې په دې ځای کې ما وویل لکه دا کتاب خرڅوم، که چاته ضرورت وي خبره پوه شي، څلوېښت کاله یې رمازغه وخواړه، اوس ترې ځان خلاصوم. خیال کې م راځي؟ نو یو ملا وایي دا مال راکړې، بل ملا وایي دا مال راکړې، زه خپل کار کوم. تاسو خیال ته راغله؟ دا خو د سلو کالو یار دی که نه؟ سیکله وفادار او د سلو کالو یار. زما سیکل اوس هم شته ښه، ما له بیبي سیکل اخیستی و، زما مور ما له سیکل اخیستی و، نو تبرکن را سره اوس هم ولاړ دی. بلو چې ورته وکتل نو په هغه خپه کې سیلۍ نه وه، چېرته غنه و پکې ننوتې وه. نو ما هغه هلکان چې مې دا ټیک وه لکه دې باندې کله کله چکر لګوم، کله کله پې چکر لګوم، په خبره باندې پوه شوې. او د هغې هغه ډریور چې زما و هغه ډېر اوس لوی مولا و، قلعه خان ته جوړ شوی، جبار مولي صاحب دغه پلار، سلمان پلار. سلمان ته چا وایي ته کوم ځای کې اوسېږې؟ وایي نیکه کره. هلکه نیکه یې دلته کې کوم ځای نه راغی؟ بیا ورته زما نوم یاد کړی، چې زما نوم یې ورته یاد کړی. بس ستا د څه نیکه دی؟ وایي زما د پلار استاد دی، بس ځین وسیع شوم که نه، شاګرد چې کوم دی په منزله د زوی باندې. خیال کې م راځي؟ نو هغه نه خرڅوم کتاب، ښه کتاب نه خرڅوم، هسې نه چې ته په استباد راغلی چې ما له کتاب راکړه. نو اینه خبرې ته خیال کوه. څه مې درته وویل لکه تعریض دوه معناګانې مې ته وکړې، عرضت الکتابه للبیع، عرضت الکتابه الی البیع. درېمه معنا چې هغه د په دې فارسۍ کې کړې ده هغه دا ده چې عرضت الکتابه الی محل البیع، الی محل البیع. د بیع محل وي که نه؟ لکه میلې ته دې خر بوته، میلې ته دې څاروی بوته، میلې ته دې ټماټر یوړه، دا هغه محل د بیع دی.
محل ستا په کور کلي کې ستا نه څوک نو خبر چې ته دا خر خرڅې هلکه دا خو زما په کارو نو هغه تا د شیرګڼ میلې ته بوتلی و یا د سخاکوټ میلې ته بوتلی و خیال کې راله نو محل د بیعې ته یې بوتلی و کوم ځای کې چې بیعه کېږي هغې ته یې بوتلی و په دې خبره پوه شوې دا درې معناګانې ځان سره یاد و وجدان بل خاصیت د باب افعال وجدان دی ای یافتنی چیزی را موصوب به ماخذ مندل د یو څیز دی موصوب په مشتق منه په داسې حالت کې هغه تا ته میلاو شي چې هغه موصوف په مشتق منه د اصل فعل باندې مندل د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل لره موصوف په مشتق منه د اصل فعل مندل د فاعل د باب افعال دی مفعول خپل لره موصوف په مشتق منه د اصل فعل لکه ابخلته ملا مثال ویلې دی سی ویلې دی ابخلته دا ابخلته باب افعال دی توی فاعل هو مفعول به دی او مشتق منه د اصل فعل بخل دی نو دا ابخلته معنا او تعبیر به وکړي وجدته بخیلا وجدته ذا بخل خل کړه وجدته موصوفا بالبخل موصوفا بالبخل بیا دغه معنا ده چې یو سړی موصوف په بخل نو هغه ته بخیل وایي نو مونږ ته هغه اسانه معنا راواغست تا هغه اوږده معنا هم د ځان سره یاده کړه چې وجدته ذا بخل صاحب د بخل وجدته موصوفا بالبخل دا هم ټیک شوله خو بیا د ذا بخل او موصوف بالبخل هغه څوک لاله هغه ته بخیل ویلی کېږي لکه ځان چې والي په خبره پوه شي او دویم معنا دا به تعالی په فصول شافیه کې راشي دویم معنا دویم مثال به کوم ځای کې راشي شافیه کې احمدته سی ویلی درته احمدته ای وجدته موصوفا بالحمد وجدته موصوفا بالحمد نو د موصوفا بالحمد مطلب دا چې دکې د حمد هغه صفت موجود و یعنی د محمود وجدته محمودا او بعض علماء معنا دا کوي چې وجدته حامدا وجدته حامدا حمد کوونکی او داسې حالت کې مې وموند چې د حمد کوو په دې خبره پوه شوې یا وجدته محمودا خلکو یې حمد کو خلکو یې صفت کوه لکه ډېر ښه سړی دی ډېر نیک سړی دی ډېر صالح سړی دی خبره پوه شوې داسې زندګي تېره کړه چې ته لاړ شي او خلک چې کوم دی درپسې خفوي وسلب بل دی سلب زائل کولو و منفی کولو ته ویلی کېږي ای زائل کردن شی ماخذ را زائل کول دی د یو څیز نه ماخذ لره مشتق منه لره د عبارت ته خیال کوئ نو نحو شکا و اشکیته دا یو مثال شو و خاجی زائل کول پښتو کې به اوس نسې معنا کې زائل کول د فاعل د باب افعال دی یا لر کول زائل کول او لر کول پښتو کې مونږ یو شان معنا کوو لر کول د فاعل د باب افعال دی د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل دوه مثال یې راوړي یو د مجردو اشکیته دا د مزیدو د شکا معنا دا ده چې ما ته هغه سړي شکایت وکړو سړي راته شکا زیدون زید راته شکایت وکړي ګیلې راته وکړه څه خبره راته وکړه د چا په سر یې راته وي چې ما سره ظلم کوي خیال کې م راځي نو اشکیته معنا یې چې باب افعال ته نقل شو نو شکایت دی ولا زایله کړو دا هغه ټکي خلک وایي لکه حمزه د باب افعال د سلب دپاره ده حمزه د باب افعال د سلب الماخذ دپاره ده نو هلته د شکا زیدون زید شکایت وکړو اوس ته ولګېدې او د هغه شکایت دې لر که نو ته وایې اشکیتو زیدن ازلت عنه الشکایته تعبیر بیا څه وکړې ازلتو عنه الشکایته ما د هغه شکایت زایله که په خبره پوه شې تا ته سړی راغې یاره دا سړي را باندې قرض دی او اوس ما نه غواړي نو ما سره خو نشته څه وکړمه نو وایي که زه د سره لاړ شم او سفارش ورته وکړمه نو ښه لاړ شه را سره دی ورسره لاړ شي هغه ته وایي لکه سړی غریب دی انکار نه کوي ستا د پیسو خو لږ غوندې انتظار ورته وکړه خیال کې راغله دا شکه هغه وایي زه ښه ده
2 میاشتې انتظار به ورته ستا په خولې باندې وکړو ټیک شوه نو اشکیت زیدن ازلت عنه الشکایت ازلت عنه الشکایت بس دی لږ دی خو بس